الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم و مختصر مجلس ته. په دې مختصر مجلس کې زه تاسو ته نکاح قسمونه بیانوم چې نکاح په 100 قسمه ده. علماو پوره تفصیل لیکلی دی. نکاح په 6 قسمه ده. او اولنی قسم د نکاح فرض. نکاح فرض هم شي بالکل د مونځ په شان دی. دا په هغه وخت کې چې کله ستا یقین وي که زه نکاح نه کوم نو زه په زنا او په ګناه کې مبتلا کیږم. ستا یقین دا وي چې زه په ګناه کې مبتلا کیږم، زنا کې مبتلا کیږم، او ستا نان نفقه محرم ادا کولی شي، کوروالی خرچم ادا کولی شي، او که نکاح نه کې نو په زنا کې واقع کېدو یقین وي، نو په دې صورت کې دا نکاح کول دا پتا باندې فرض دی چې دې صورت کې به نکاح کېده. دویم صورت هغه دویم قسم د نکاح هغه نکاح واجب ده چې څنګه مونږ دا وتر واجب کوو او دا مونږ باندې څنګه ضروري دي، نو داسې دویم قسم د نکاح دی چې هغه د نکاح واجب ده. نکاح واجب د هغه نکاح ده، دا په هغه صورت کې نکاح واجبیږي چې کله ستا غالب ګمان دا وي که زه نکاح نه کوم نو د ګناه کې مبتلا کیږم، زه په زنا کې مبتلا کیږم، په ګناه کې مبتلا کیږم، او غالب ګمان دی، یقین نه دی. ولې که یقین دی بیا خو نکاح فرض کیږي. نو که ستا غالب ګمان دی که زه نکاح نه کوم او زه په زنا کې مبتلا کیږم او د کوروالی خرچم ادا کولی شي، د کورواله کم ضروریات هغه ادا کولی شي، نان نفقي بندوبست هم کولی شي، نو بیا په دې صورت کې نکاح کول دا واجب. د نکاح دریم قسم دی سنت، چې کله یو کس نان نفقه ادا کولی شي او د کوروالی خرچه ادا کولی شي، ضروریات د کوروالی پوره کولی شي، او دې سره سره د په زنا کې واقع کېدو نه یقین وي او نه غالب ګمان وي، عام معتدل حالات وي، لکه عموما انسان چې کومو حالاتو کې وي اعتدال والا درمیانه حالاتو کې وي، نو بیا په دغه وخت کې دا نکاح دا سنت ته ده. د نکاح څلورم قسم هغه حرام. نکاح حرام د هغه نکاح ده چې ستا یقین دی زه هغه د ښځې حقوق نشم ادا کولی، حقوق زوجیت زه نشم ادا کولی. مثلا یو کس داسې دی چې یو سړی داسې دی چې الله تعالی پکې د جما طاقت نه دی ایښی، نامرد دی، جما طاقت پکې نشته دی، یا هغه کې یو بل بیماری ده، یا هغه دا چې هغه دومره سخت مزاجه دی چې هغه یقین دا دی که زه نکاح کوم نو زما یقین دی زه په ښځه باندې ظلم کوم، زیاتې به کوم، د ده یقین دا دی. نو لهذا په دې صورت کې داسې کس دپاره نکاح کول دا حرام دی. او د نکاح څلورم قسم دی چې نکاح مکروه تحریمي وي، د حرام نه لږ کمه ګناه. مکروه تحریمی دا نکاح په هغه صورت کې ګرځي چې یو کس د کوروالی خرچه خو ادا کولی شي او د ظلم کولو یقیني نه وي، خو غالب ګمان دا وي چې مانه به ظلم کیږي، مانه به زیاتې کیږي. نو چې کله غالب ګمان د ظلم او د زیاتی وي نو په دې صورت کې نکاح دا مکروه تحریمی ده. د نکاح اخیرنی او شپږم قسم چې دی هغه نکاح مباح ده. مباح هغه نکاح ته ویل کیږي چې د کوروالی خرچم ادا کولی شي، الله تعالی درکې طاقت هم یې دی، د نکاح هغه کم حقوق دی هغه هم ادا کولی شي، نه دی د ظلم یقین دی او نه دی د ظلم غالب ګمان دی چې زه په ښځه باندې ظلم کوم. البته د ظلم کولو یو اندیشه شته دی، د غالب ګمان نه لاندې یو مرتبه وي چې انسان وي چې یاره مانه به ظلم کیږي، اگر چې غالب ګمان نه وي لیکن د دې خوف د سره وي، یاره د سره وي، نو بیا په دې صورت کې نکاح کول مباح دی. دا د نکاح شپږ قسمه تاسو ته ما بیان کړل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. شکریہ.